زمونږ او ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام ستاسو په دغه علاقه کې کاشف بھائی ہر کال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم په عنوان باندې کامیاب اجتماع کوي. زه دغه پروګرام جلسې د بیان په شروع کې کاشف بھائی او دغه ټول ټیم ته زه خراج تحسین پیش کوم. الله رب ذوالجلال دی دغوی دغه مهنت په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي. محترم سیرت په عنوان باندې علماء کرامو تر اوسه پورې تفصیلي بیانونه کړي دي. زه دغه اختتامي بیان مختصر الفاظو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په حواله سره څو خبرې تاسو په وړاندې عرض کو پیش کوم ان شاء الله العزیز. محترمو تاسو انبیاء کرام علیهم السلام سلسله وګورئ. د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه الله شروع کړی و په محمد رسول الله باندې الله هغه سلسله ختمه کړې ده. د انبیاء علیهم السلام دغه سلسله تاسو که هر یو پیغمبر ګورئ د هغې بعثت د یو خاص علاقې دپاره و، د خاص زمانې دپاره و، د خاص قوم دپاره و. ابراهیم علیه السلام بعثت هغه د پوره انسانیت دپاره نه و، هغه د پوره دنیا دپاره نه و. دغه بعثت هغه د خاص علاقې دپاره و، د خاص قوم دپاره و، د خاص زمانې دپاره و. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام د انبیاو څومره سلسله چې ده اول تا آخر تاسو وګورئ د یو پیغمبر بعثت د پوره انسانیت دپاره نه و. په دغه سلسله د انبیاء کرامو کې یو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه الله رب ذوالجلال د خاص قوم دپاره نبی نه دی رالیږلی، د خاص علاقې دپاره الله نبی نه دی جوړ کړی، نه دی رالیږلی، د خاص زمانې دپاره الله پیغمبر نه دی رالیږلی، بلکې فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبره تم د پوره انسانیت دپاره پیغمبر جوړ کړی لیږلی مې. دویم ځای وفرمایل وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. پیغمبره تم عالمگیر پیغمبر جوړ کړی، تا تم کتاب هم عالمگیر کتاب درکړی دی، تا تم دین او شریعت هم عالمگیر دین درکړی دی. د دې وجې نه د کله نه چې محمد رسول الله دنیا ته مبعوث شوی دی دغه په راتلو سره، دغه په دین او په شریعت راتلو سره تمام آسماني کتابونه منسوخ شوي دي، تمام آسماني شریعتونه منسوخ شوي دي. اوس مزیجات په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو کې دی، بلکې په محمد رسول الله باندې ایمان دا په تمامو انبیاو باندې ایمان دی. د محمد رسول الله د دین نه انکار کول، دغه د رسالت او د نبوت نه انکار کول، دا د تمام سلسله د انبیاء کرامو د انکار دی. دې وجې نه رب ذوالجلال قرآن مجید کې ذکر کوي ان الدین عند الله الاسلام. بېشک دین په نزد د الله باندې صرف اسلام دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، چا چې د اسلام نه علاوه بل دین ولټوو فلن یقبل منه. رب فرمایي هرګز هرګز هېڅکله به قبول ورنه نه کړی شي. وهو فی الآخرة من الخاسرین، دی به په آخرت کې د نقصان موندونکو نه وي. عمر فاروق رضی الله تعالی خپل دور حکومت کې یو ځای ته په دوره باندې دی، هلته یو عیسایي راهب یې وکتلو، دومره چله کوشیانې کړې دي، رهبانیت کې مبتلا دی، د بدن د هډوکي راوتي دي، خوښه ننوتلې ده. عمر فاروق چې ولید ویې ژړل، سترګو نه یې اوښکې لاړې، ویې فرمیل عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه. دغه آیتونه چې دنیا کې به عمل کړی ځان به ستړی کړی، آخرت کې به ورته ځي. دا د دغسې خلکو په باره کې نازل شوی دی، ځکه محمد رسول الله نه انکار کړی دی، ځکه د قرآن نه انکار کړی دی. عمر فاروق وژړل ځکه اسلام چې راغلی دی دا عالمگیر دین دی. محمد رسول الله عالمگیر پیغمبر دی. اوس په محمد رسول الله ایمان راوړل دا په تمام آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل دي. محمد رسول الله شریعت منل دا تمام آسماني شریعتونه منل دي. د محمد رسول الله نه انکار د تمام آسماني دینونو نه انکار دی. تاسو وګورئ نن که موږ او تاسو موسی علیه السلام پیژنو، عیسی علیه السلام پیژنو،
ابراهیم علیه السلام پیژنو دا قرآن برکت دی تورات من پیژنو انجیل پیژنو زبور پیژنو دا قرآن برکت دی قرآن کدوی محمد رسول اللہ کدوی یقین پا خدای وکا نبنن من موسیٰ علیہ السلام پیژن دلوی نبم دا ابراہیم علیہ السلام نو سر بلدی آراغلوی نبم تورات پیژن دلوی دا ټول چمم پیژنو دا قرآن مجید برکت دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زمانه و یو سړی راغی چیلنج یې وکړو د حج زمانه وه ویل ما سره مناظره وکړئ هغه وخت کې بصره کې به د سمندر په غاړه باندې د مناظرو دپاره حکومت انتظام کړی و د هر مسلک نمایندګان دین نماینده به راتللو چیلنج به یې کولو دلته به مناظرې د حکومت نګرانۍ کې کېدلې د حق او د باطل تمیز به کېدو د حج زمانه ده عیسائی مناظر چیلنج وکړو ما سره مناظره وکړئ یو ماشوم پاسیرو دغه چیلنج یې قبول کړو خلکو منع کو ویل ته مه کوه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حج کې دی لکل فن رجال د هر فن لپاره الله خپل خلق پیدا کړي ستا کار دا نه دی ماشوم منع نه شو والله دی اول ما سره خبره وکړي زه امام ابو حنیفه رحمه الله درسونو کې ناست یم دا دته وګوره د امام ابو حنیفه سره بحث ته وګوره اول دی ما پړ کړي ما دی خاموش کړي هغې نه پس به د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره بحث وکړي مناظره جوړه شوله بصر کې د سمندر په غاړه میدان سټیج ولګېدو هغه عیسائی مناظر هم راغی بحث شروع شو مسلمانان هم دي عیسایان هم دي هر دین والا پکې موجود دي هغه عیسائی پاسېدو دلیل پیش کړي خلکو ته وایي اختلاف خصیصي که اتفاق خصیص وي خلک ورته وایي یاره اتفاق خصیص وي نن ټوله دنیا د اتحاد داعي ده لیکن یوه ټانګه خلک ورسره نه یو ټول امت دې په موږ راجمع شي نو دا کېدی شي تا چې 1400 دین کاله دین کم راغلی و هغه دې کنډم کو تا چې د امت د تعامل او د امت د اجماع او د اکثریت نه انکار وکړو بیا ته امت په کوم طرف راجمع کوې هر یو راپاسېږي فرقه بندي ده هلته فرقواریت دی نو ته خو په خپل ذات کې پوره فرقه یې پوره فرقواریت خو ته هم جوړ کړی دی تاسو به کتلي وو دلته به دا ورمړو کې میاشت نیمه وشوله د کې پي کې منکرین حدیث راجمع شوي وو مجمع وکړله غونډه یې وکړله او زه د دې وجې نه د کې پي کې په علماو باندې غږ کوم په رب کعبه قسم درد دل په بنیاد باندې وایم دې وخت دا د ارتداد فتنه نه په د کې پي کې کې روانه ده دې وخت دا د ارتداد فتنه نه په د پښتنو کې روانه ده دې وخت کې قادیانیان دلته نشي راغلی چې کلاو هغه دلته دعوت وچلی د قادیانیت تبلیغ وکړي هغه چېرته به یورپي ملکونو کې ناستې د میډیا په ذریعې سره به خلک ګمراه کوي لیکن بدبختي دا ده په پوره سپینو سترګو سره د رسول الله احادیثو تر مجوسو خبرې وایي دلته په پوره سپین سترګۍ سره هغه راځي د رسول الله په حدیثو پسې استهزا کوي د امت ذهنونو ته شکوک او شبهات وراچوي 1400 کاله کوم دین چې رارسېدلی دی هغه دین د کنډم کولو کوشش کوي جماعت استعمالی منبر و محراب استعمالی نمور تر قرآن استعمالی نمور سر د اسلام استعمالی کم بخت کم از کم د ملادون کم از کم منبر و محراب کوردم استعمالو بل ورځ اجلاس وکړو ما تصویر ورکړو ول سی سی پی سم نمو مطالبه کوو زموږ مړ پلار قبر کې معاف نه کو سی سی پی سم ډېر نور سره د زموږ د پېښور دی چې راغلی د امن و امان برابر شوی الحمدلله دلته څوک قبضې نه شي کولی دلته څوک بدماشانې نه شي کولی دغسې پولیس افسران پکار دي د هغې سره امن راځي د هغې سره د وطن شهریان د خپل ځان هغه محفوظ ګڼي په دې سره په قانون باندې په دې سره نظام برابرېږي د خلکو هغه نظم و ضبط ورسره برابر شي خلک په انتظامیې باندې د هغوی یقین جوړ شي دی بیا په خپله باندې قانون اخیستل لاس کې نه غواړي زه ورته یو غږ کول غواړم ستا پلار امام بخاري په قبر کې نه دی معاف کړی ستا پلار امام مسلم په قبر کې نه دی معاف کړی تر اوسه پورې چې کوم ناجایزه بچي هغه جوړ کړي دي ځای په ځای باندې ناست دي تر اوسه هغه بدبخته محدثین نه معاف کوي مفسرین نه معاف کوي متکلمین نه معاف کوي فقها نه معاف کوي صحابه معاف نه کړله تابعین یې معاف نه کړله زما 1400 کاله دین یې کنډم کو بدبخته ته اوسه هم لګیا دي هغه کلیپونه راوباسي د پلار کلیپونه یې د سوشل میډیا نه ختم کا هغې کتابونه د منظر عام نه لرې کا هغه کوم بکواسان
چې ناستي فقهاو پسې بکواس کوي د امت په علماو پسې بکواس کوي اولیاو پسې بکواس کوي دا خاموش کوي انشاءالله بیا به زما د ژبې نه ستا پلار نه یادېږي ته خو اوس هم لګیا زما دین د کنډم کولو کوشش کوي بیا څه خیال دی ته په دمکو سره دا ژبه بنده کړي ستا پلار هم دمکۍ ورکړې وې دا ژبه نه وه بنده کړې هغه هم لګیا و په سوشل میډیا باندې راغی مونږ ورته ویل دمکۍ مه ورکوه راځه د دلیل په بنیاد کې کښېنه مونږ ته اعتماد راکړه تا ته م ویل غواړم راځه د دلیل په بنیاد کې ملا در پکې وي ما در وغواړه زه درځم ما ته راځې راشه نیمه ګنټې دپاره زما سره کښېنه په رب کعبه قسم که تا زما نه زما مخې ته خبرې وکړلې نیمه ګنټه کې ته چې کومې نارې لګې ته چې کومې دعوې کې نیمه ګنټه کې درله دا ما ختمې نه کړې زه به خپله په لاس باندې بیعت وکړم د غلطي او وایي پلار یې مې وایي د 1400 کالو نه یوه مسله راایزه ده د قرآن نه خلاف وایي زما غوندې سړی هم نشي کولی که ومې مې کړه څوک به راله سر ووهي مونږ ویل یاره دا به څه مسله وي بچو یې مسله راوویستله میډیا ته هغه مسله څه وه ویره مرتد او ګستاخ قتل کول د قرآن نه خلاف دي هلکه هسې زه تاسو ته وایم عقل خو الله هر چا ته ورکړی دی توجه هم شته دی توجه شته دی یاره 1400 کاله وایي په دې مسله خلک نه وو پوه شوي د قرآن نه خلاف رایج وه صحابه پې نه وو پوه شوي پیغمبر پې نه وو پوه شوي تابعین تبه تابعین پې نه وو پوه شوي فقها مفسرین متکلمین پې نه وو پوه شوي یاره ستا پلار ته نوې وحي راتلله پې پوه شوی دی وقیدله کوم طرف په کوم ځای نه پوه شو او زه خو درته ویل غواړم مونږ قرآن مجید باندې ایمان دی ستاسو ایمان شته دی که نشته دی تر خپل کتاب د پلار کتاب دې راواخله ستا پلار هم په هغې کتاب کې لیکلی د قرآن څه ته وایي هو اسم للنظم والمعنا جميعا قرآن الفاظ او د معنی د دواړه نوم دی قرآن الفاظ دي احادیث د هغې معنا ده ما خو دعوه دا ده قرآن هم په حفاظت سره راغلی دی د حفاظت ذمهداري رب اخیستې ده د دې معنا هم محفوظ راغلی ده د دې د حفاظت ذمهداري رب اخیستې ده بدبخته تا خو د قرآن الفاظ ومنل احادیث چې د هغې معنا وه د هغې نه د انکار وکړو 1400 کاله ته وی امت پې نه دی پوه شوي بیا خو تعرف د قرآن په معنی باندې وکړو تا خو قرآن کنډم کو نعوذ بالله هغه مسله وایي څه ده یاره مرتد قتل کول دا د قرآن نه خلاف مرتد پیژنئ تاسو یو سړی مسلمان وي کافر چې راغی ده زمونږ د دین حکم دا دی من بدل دینا فقتلو چا چې دین بدل کو قتل یې کوي حکومت ذمہداری ده چې گرفتار یې کړي 3 ورځو پورې د هغه شکوک او شبهاتو ازاله وکړي که بیا هم توبه ونه ویستله بیا حکم دی موږ ته صریح من بدل دینا فقتلو ریاست حکومت به هغه راولي هغه به قتل کوي پانسي به ورته ورکوي دا زموږ د دین حکم دی دا وایي د قرآن نه خلاف لکه د قرآن کوم ځای نه خلاف دی هغه آیات وایي په خپله بچو هغه ویډیو د مرګ نه وروسته راویستله وایي ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا چاچی ایمان راوړو بے کفر وکړو بے ایمان راوړو بے کفر وکړو ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بے کفر نورم زیات شو الله رب ذوالجلال دغسې خلکو ته لاره نه ورښیي مغفرت یې نه کوي یاره وایي په دې کې د دې حکم خو نشته دی چې قتل یې نو ما ورته جواب ورکړو په دا سوشل میډیا به تاسو کتلی ما ورته دې کې خو نفي هم نشته دی چې بیا وژنئ دا زموږ علما ناست دي دوی پوهېږي ادمي ذکر ادمي شی لره خو مستلزم نه وي دې کې ذکر نشته دی دا به وي هم نه دلته نشته دی نورو ځایونو کې خو شته دی که نه او درېیم نمبر تاسو که وګورئ ټول مفسرینو په اتفاق سره لیکلي دي دا د منافقانو حالت بیانوي دیو به د رسول الله مجلس ته راله کلمه به ویل موږ مسلمانان یو بیا به ووتل بهر به بیا کفر کوو دلته اسلام هلته کفر بلکې دا هغوی یو منصوبه جوړه کړې وه یهودو منافقانو به ویله آمنو بالذي وجه النهار ورشئ د ورځې په یوه حصه کې ایمان راوړئ واکفروا آخره بیا د شپې په اخره حصه کې کفر وکړي د سره پاله چې اسلام د خلکو په نظر کې مشکوک شي خلک دې ته سپک نسبت وکړي یاره واقعي اسلام کې څه خوبي نشته دی کشش نشته دی نعوذ بالله ځکه که وی پکې بیا به دغه خلکو واپس کافران کېدلی دا کفر به نه اختیارولی دا د یهودو منصوبه او قرآن د هغوی ذکر کوي او د دې وجې نه حکیم علومت مولانا صف علي دانش ابراهیم الله اسلام باندې چې کوم اعتراضات یې یو اعتراض دا نقل کوي مرتد ته دومره سخته سزا تاسو ولې ورکوئ څه وجه ده حکیم علومت جواب ورکوي ځکه دا سړی د اسلام سپکاوي کوي توهین کوشش کوي د خلکو په نظر کې د دې حقارت پیش کولو کوشش کوي تاسو ګورئ یو سړی ما پسې لګیا دی ما پسې خبرې کوي
ته به کېدای شي د حسد نه لګي کېدای شي د بغض نه لګي لیکن یو سړي زما سره وخت تیر کړی دی ما سره پاتې شوی دی زما د خوا نه لاړو ما پسې خبرې کوي کاغه دروغ هم وایي ته به چېرې واقعي رښتیا وایي د سره وخت تیر کړی دا د اسلام سپکاوی کې چې اسلام سخته سزا ورته ورکړله ما ورته وایي دې آیات کې که نشته دی نورو آیتونو کې غوښته دی که نه کسان مدینې منورې ته راغله واقع د ورنین بخاري کې موجود د تمامو مفسرینو دغه آیات لاندې نقل کړې ده ایمان یې راوړو بیا د هغې نه پس د مدینې منورې ابو هوا پې صحیح رانغله ده رسول الله صلی الله اطرافو ته ولېږل هلته هغوی هغه شپنکۍ قتل کړو اوښې ترې واخیستلو هغوی یې ونیول ګرفتار یې کړل راوستله صحیح روایت موجود دي کفرو بعد ایمانهم کفر یې کړی اوس تر ایمان نه مرتد شوي وو قرآن مجید راغی یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم خپې لاسونه دي خپې دي کټ شي لاسونه د دې نه پر قتل لیکلی شي هغوی لپاره قرآن د قتل سزا راولېږل په اتفاق د مفسرینو سره په اتفاق د روایاتو سره دې خلکو ارتداد اختیار کړی و د هغه وجې نه رسول الله ورته سزا ورکړله او نسایي شریف اوچت کا د حدیثو کتابونه اوچت کا من بدل دینا فاقتلوه د رسول الله حکم دی چا چې دین بدل کو دا سړی قتل کوي یو واقعه نه ګڼ واقعات د صحابو دور کې د رسول الله زمانه کې ملاویږي چې هغه خلکو ته سزا صحابو نبي رسول الله هم دقه ورکړې بیا ما ورته وی ته چې دا خبره کې قرآن مجید کې ذکر نه ځکه به قول ستا په قرآن کې ذکر نشته نو حدیثو کې غوښته دی که نه ما ورته ویل ته چې د جمعې لمونځ کې د خلکو د کولو لپاره ځکه ته خو د لمونځ منکر یې دا په لمونځ کې ته کوم رکعتونه کې دا قرآن کې شته دی نشته دی خو حدیثو کې شته دی که نه ډیر امور د قرآن مجید خو متن د حدیث د غیر پر شرح د تفسیر دا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم شپږ ځایونو کې قرآن دا مضمون ذکر کړی دی پیغمبر قرآن هم د دې دپاره تا ته نازل کړی دی چې ته خلکو د بیان وکړي شرح وکړي تفسیر وکړي ته وایې احادیث د قرآن نه خلاف دي دا رب قرآن ماتوي دا د قرآن دپاره شرح ده دا د قرآن دپاره تفسیر دی دې وجې نه د قرآن د رسول الله صلی الله باندې راضي کړو دغسې یې ونه کړله چې قرآن د خانه کعبې په چټ باندې ایښی وی او عربو تاسو عرب یې په دې پوهېږئ دا قرآن ولولئ په دې باندې ځان پوه کوئ نه نه د قرآن سره معلم ضروري و د دې د وجې نه قرآن متن دی احادیث د هغې دپاره شرح ده قرآن ومنئ لیکن د رسول الله د حدیثو د تعلیماتو په رڼا کې بهرحال ما عرض کوم محترمو رسول الله صلی الله هغه ماشوم خبره مې کول ستاسو ذهن کې ده خبره هم ذهن کې ده بصره کې میدان ولګېدو د مناظرې دې هغه مناظرې ته عیسوي شروع شو خلکو ته وایي اختلاف خصیصي که اتفاق دی ورته وایي یاره اتفاق خصیص وي موږ ټول وایو اتفاق خصیص وي لیکن ته راشې 1400 کاله دین زما کنډم کې بیا ته هم اتفاق غواړي دلته د احنافو مسلک دی ته راغلې په هغې باندې حمله وکړه د بني صغیر د مسلمانانو اختلاف اتفاق دی ختم کو بیا ما ته وایي اتفاق پکار دی ته دلته راغلې زما دین غلط ګڼې دلته د کروڑونو مسلمانان چې په کوم دین باندې دي هغه دین ته غلط وی بیا ته اتفاق چغې وی دا خو منافقت دی اتفاق خبره نه ده بالا لغې صحیح مناظر خلکو ته وایي اتفاق خصیص دی که اختلاف خلک ورته اتفاق خصیص دی ورته غواړي چې اتفاق راشي اختلاف ختم جي ولې نه غواړو وایي د هغې لپاره اصول لا دي د اتفاق اسباب به خپل کو د اختلاف اسباب به پرېږدو جګړه به ختمه شي اتفاق به راشي فلسفې ته ګوره اوس مسلمانانو ته وایي تاسو عیسی علیه السلام منئ جی بالکل منو مونږ خو دین دا دی ورته مونږ یې منو اتفاق دی په عیسی علیه السلام ورته تاسو محمد رسول الله نبی منئ جی منو یې مسلمانان ورته وایي هغه صحیح مناظر ورته مونږ یې نه منو په عیسی علیه السلام اتفاق دی راځي چې اتفاق والا سبب خپل کو پر رسول محمد رسول الله باندې اختلاف دی هغه به پرېږدو اختلاف به ختم شي جګړه به ختم شي اتفاق به راشي هغه دغه تر مخامخ شو دی دغسې هغه صحیح هغه ماشوم ته ورته اتفاق خصیص که اختلاف دی ورته اتفاق خصیص وي ورته غواړي چې اتفاق راشي بالکل غواړو ماشوم ته وایي عیسی علیه السلام پېژني نه په عیسی علیه السلام ته مني ماشوم ورته کوم عیسی علیه السلام ورته ته عیسی علیه السلام نه پېژني توجه غواړم ته عیسی علیه السلام نه پېژني دی ورته کوم عیسی ډېر تنګ کو که نه دی بار بار تپوس کې عیسی علیه السلام نه پېژني ورته ما ته لږ وضاحت وکړه کوم عیسی دی اخر کې د عیسوي مناظر ورته غوسه شو ورته ته عیسی علیه السلام نه پېژنې ته راغلی بحث ته ماشوم ورته ویل لږ تعارف خو یې راته وکړه کوم عیسی علیه السلام ښې
هغه ورته هغه عیسی علیه السلام خیم د کوم ذکر چې تاسو قرآن کړی دی محمد رسول الله کړی دی هغه ماشوم جواب ورکړي ها زه هغه عیسی علیه السلام منم د کوم ذکر چې محمد رسول الله کړی دی د کوم ذکر چې قرآن کړی دی که قرآن د منځ نه لرې شي محمد رسول الله د منځ نه لرې شي په رب کعبه قسم زه بیا نه عیسی علیه السلام پېژنم نه انجیل پېژنم زما په خبره شاید تاسو ونه رسېدي د هغه عیسایي مطالبه څه وه په محمد رسول الله اختلاف دی له منځ نه لرې په قرآن اختلاف دی له منځ نه لرې کې بدبخته چې قرآن دی له منځ نه لرې کړو بیا عیسی علیه السلام به زه کوم طرف وپېژنم بیا خو خلکو بل علاقه کې یو پیغمبر جوړ کړی اما سره فرید ولاړ دی دې علاقه کې مې یو قبر دی قاضي بابا ورته وایي باجوړ کې وایي علاقه کې نو دی وایي دې علاقې والا وایي دا پیغمبر تېر شوی دی نو دلته خو بار چا جوړ کړی ثبوت خو پیش کا ثبوت به ته ماته څه پیش کړې خو قرآن نه به پیش کړې نو هغه قرآن تر من نه به څنګه وباسي بهرحال هغه عیسایي هغه ځای کې هار او شکست ومنو ولاړو وتښتېد نو مارس کو محمد رسول الله عالمگیر نبی دی د قیامت پورې څومره انسانیت چې دنیا ته راځي د هغوی د هدایت لپاره ضروري ده چې په قرآن ایمان راوړي په محمد رسول الله ایمان راوړي ځکه دا عالمگیر دین دی د دې نه مخکې بل دین عالمگیر نشته دی انبیاو کې صرف یو پیغمبر دی چې هغه عالمگیر نبی دی هغه محمد رسول الله دی الحمدلله دویم نمبر تاسو ګورئ هر پیغمبر چې الله دنیا ته رالیږي د هغه دپاره د هغه د نبوت د صداقت دپاره هغه ته معجزه ورکوي توجه شته دی عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړې وه موسی علیه السلام ته یې ورکړې وه ابراهیم علیه هر پیغمبر ته یې ورکړې وه لیکن نن په دې کائناتو کې تاسو وګورئ موږ د هر پیغمبر معجزه بیانولی شو دنیا ته یې ښودی نه شو موسی علیه السلام معجزه وه امسا به ګزار له دې نه به اژدها جوړه شوله د عیسی علیه السلام معجزه وه قبر ته به راغی ویل قم باذن الله د الله په حکم باندې ودرېږه بره ژوندی شولو دغسې د هر پیغمبر معجزه تا ته بیانولی شمه لیکن ښودی نه شمه په انبیاو په دغه سلسله کې یو پیغمبر دی محمد رسول الله د هغه معجزات موږ نن صرف دنیا ته بیانو نه بلکې دنیا ته عملا ښودی شو معجزه هغه وي چې دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه وي او هر پیغمبر ته الله معجزه ورکړې ده هغه وخت کې چې د کوم څیز شهرت دنیا د سیس نه متاثره وه د عیسی علیه د موسی علیه السلام په زمانه کې سحر جادوګري مشهوره وه الله موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړله چې د هغوی هغه ټول کرتبونه هر څه ورله باطل کړله هغې ورله ختم کړله دغسې حد د رسول الله زمانه کې صلی الله علیه وسلم د عربیت د فصاحت او بلاغت چرچه وه کتابونه به لیکلی کېدل دیوانونه به لیکلی کېدل الله محمد رسول الله ته د فصاحت او بلاغت هغه لویه خزانه ورکړله سمندر یې ورکړلو قرآن مجید یې ورکړلو درې ځای د عرب چیلنج کړي وو ویل تاسو هم ځان ته فصحا بلغا وایئ عرب وایئ محمد رسول الله امید یې لیکل لوستل نشي کولی دغسې قرآن پرې رب نازل کو چې پوره دنیا د دې مقابلې نه عاجزه دي که ته به ازمایي کول غواړئ مقابله کول غواړئ میدان ته راشئ د قرآن مثل پیش کړئ عاجزه شو ویل راشئ لس سورتونو مثل پیش کړئ عاجزه شو اخر کې ورته ویل فأتوا بسورة من مثله راشئ یو وړوکی صورت راوړئ که تاسو په خپله دعوه کې رښتونی چې دا کتاب محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړی دی محمد رسول الله امي دی تاسو هغه امیان نه تاسو هغه ځان ته فصحا بلغا وایئ تاسو عرب یې راشئ یو وړوکی صورت د دې په مثل باندې پیش کړئ دنیا عاجزه وه تر قیامته به عاجزه وي انشاءالله بله ورځ یو کس ما ته وایي دلته یو ملحد دی هغه وایي چې د قرآن کې زه غلطیانې راوباسم مثل زه پیش کولی شم نو ما ورته خو عربو تر اوسه پورې مثل نه دی پیش کړی تا له خپله عربي نه درځي ته پښتون یې ته به د قرآن کې غلطي څنګه راوباسي او خو ته عربیت زده کړه یو سړي له اے بي سي د انګریزي نه ورځي هغه وایي چې د انګریزي په ګریمر کې غلطي راوباسم نو د غلطي راوستلو دپاره خو ضروري د ګریمر خو زده کړه عربو 1400 کاله مقابله نه کړي ته به کوم طرف وکړي او یقین مو که دا د رسول الله په معجزه د دنیا د مقابلې نه تر ننه عاجزه توجه شته دی یو عیسائی مناظر انټرویو ما کتله دا ته وایي څه څیز مسلمان کړی دی ورته وایي د قرآن یو آیات اوږده انټرویو د زه صرف هغه اقتباس را نقل کوم وایي څنګه د قرآن آیات مسلمان دی ورته وایي یو علاقه وه دغسې شړه وه بنډه وه د دې یو مشر و دغه علاقې ویل زه ورغلم ما د دې ګمراه کول غوښتل ما ویل که دا ګمراه شي ټول علاقه به ورسره ګمراه شي دا زمیندار کلیوال خلک نه دا ډېر کلک خلک امام رازي رحم الله ته یو ځل شیطان راغی د الله په وجود ورسره دلایل وایي انسان په شکل کې راغلی دی
امام رازی عقلی دلیل پیش کړي شیطان علماتی حکیم علومت مولانا اشرف علي تانوی سے لیکلي دي وای دنیا کې دغه سي عقلی دلیل نشته چې هغه توړ نه وي امام رازی دلیل پیش کړي شیطان ماتي اخر کې ورته شیطان وای وستانه هغه زمیدار کا ایمان مضبوط امام رازی رحمه الله ته ایمان څنګه مضبوط وو ما خدای الله په وجود باندې سل دلایل عقلی پیش کړي دي کتاب مې په لیکلې ته هغه بابا ایمان محفوظ موجود وو شیطان ورته وکنه ول زغه بابا ته ورنم په انساني شکل کې مونته بابا د الله په وجود در سره دلیل دی ولغه سی وکړنه یو چت کومه ته د سر دی وخرم ما سره په څو پورې دلایل امام رازی وزن کدن په حالت کې دی شیطان رازی دلایل ور سره وای امام رازی دلیل ور کوي هغه جواب کوي امام رازی رحم الله اخر کې ورته وای قرآن راوړو بخاری راوړو په خپل سینې قرآن پرې کوو د پاسه په بخاری کې کوو وی فرمایله او خلکو تاسو ګواشي اوسه به دلیل منم شیطان ته په هغه ځکه شکست مله رسول الله او تختید نو چا سره باسونه مونږ کوته خو نه پوهیږي گمراه بس خپل علماء ته رجوع نو هغه بابا ته ویل راغلم ویل ما دې گمراه کوو عیسائی کوو مې اسلام نه مې اړو ویل مړه ما دته بحث کوو لالچونه ورکوه یو شی بل شی خو دې هېڅ څیز منلو ته تیار نو ویل هغه بابا رانه یو تپوس وکړو ما درې ته ما ولې د اسلام نه اړې وایي ما ورته چې اسلام باطل دین دی ځکه دې ته اړم نعوذ بالله وایي ما ته چې ټیک ده ته کښېنه هغه بابا لاړو داسې وکړو قرآن مجید یې ځان سره راویستو ما ته وایي دا قرآن د اسلام د حقانیت دلیل دی د محمد رسول الله د صداقت دلیل دی که ته ما د اسلام ما ته غلط دین ثابتول غواړې بیا دې قرآن کې ما ته غلطي پیدا کړې زه به در سره اسلام پرېږدم دی وایي ما وایي چې یاره سودا خو اسانه وشوله 3 دن ټایم مې واغست نو ته زه به راځم قرآن کې به غلطي نه غلطیانې ښیم ته به توبه وباسې ته به اسلام پرېږدې ویل ما زله کې وایي چې زه سودا خو اسانه وشو پیسه نه غواړي بل څه نه غواړي قرآن کې هغه ناپوه او نادان ته نه وپته سودا ډېره مشکله وشوله ده ته نه وپته دې قرآن سره به زما سترګې لګېږي دماغ به مې ورسره مخامخ کېږي دا هغه قرآن دی کانو چې کله دا قرآن واورېدو په خپل ځګي باندې ټینګ نه شولو دا هغه قرآن دی غرونه دوی ته ټینګ نه شولو قرآن دی په جناتو چې کله واورېدو د سترګو نه یې اوښکې دارې وهلې هغوی ټینګ نه شولو ایمان راوړو ته مجبوره شو سختو عربو واورېدو هغوی ټینګ نه شولو ایمان راوړو ته یې مجبوره کړل عمر فاروق غوندې کې سختو خلکو دا قرآن چې واورېدو سترګو نه اوښکې روانې شو ایمان راوړو ته یې مجبوره کړلو شاهجي صاحب فرمایي امام شریعت د ختم نبوت په سلسله کې په جیل کې دی سزا ورته حواله شوې ده سزا پې مسلط ده د شپې به میچه نتا وهي شاهجي د شپې اودس کوي قرآن وایي راځي هغه میچه نتا وهي نږدې هغه د سوپرډنټ صاحب دفتر دی غیر مسلم سوپرډنټ دی هندو دی هغه هندو چې کله د قرآن آواز اوري فوراً راځي شاهجي ته وایي شاهجي بس کیجیے شاهجي بس کیجیے شاهجي بس کیجیے اگر اور پڑھ لیا سینہ پھٹ جائے گا شاهجي بس کا کہ نور قرآن دی وایو سینہ به مې وچاو دی ټوټې ټوټې بس دته نو پته ویل زه لاړم ما د یورپ راهب خانې میلاو کړې دغسې مسله پېښه د غلطي راته وویل ما ته ویل زه رابطه وکړه ورځنی مې صبر وکړه ویل ما رابطه وکړله ویل جواب هم وکړو ویل زه خپله لاړم بازار ته قرآن مې راوړو دا قرآن مې اول تا آخر په دین مترجم مطالعه کو ما مې څه غلطي میلاو شي د الفاظو غلطي د فصاحت بلاغت د واقع نه خلاف د څه شی میلاو شي والقرآن میں اول تاخیر مطالعہ کو اس ملاو نشو دوباره مې شروع ویل اول سپاری د اخري پاو ته چې راورسېدم ود کثیر من اهل الكتاب اے مسلمانانو غواړي ډېر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو ستاسو د ایمان نه پس واپس مرتد کې کفر تمبوزي الله ولې کوي دوی داسې حسد من عند انفسهم زړونه د کینې نه ډک دي الله ولې دوی حق نه پېژني من بعد ما تبین لهم الحق حق ورته د روښانه ور په شانتې روښانه شوی دی دی وایي دې آیات زه مخکې پرې نښودم مسج یې راکړو دوباره مې ولوستو سهباره مې ولوستو بار بار مې ولوستلو دې آیات زه ولې ومنلې ویل زمونږ خو عقیده دا وه چې دا قرآن محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړی دی ویل دې آیات ما ته وی چې که دی د ځان نه جوړ کړی نو 1400 کاله مخکې هغه ته څنګه پته ولګېده چې یو کس به راکځي او دا کار به کوي تاسو ګورئ آیات خو پوره پوره په ده پیټ شو که نه
د یورپ راهب خاني چا چې ټول عمر د قرآن په دشمنۍ کې تېر کو کله د قرآن حافظان او عالمان شهیدانول کله دغه قرآن په لیټرونو کې بیاوه کله دا په ګندګو کې اچوه لیکن تراشه ستا د پاکستان د یو دیهاتو بابا پوره یورپ راهب خاني مناظرین مبلغین چیلنج کړي دي چې راشئ دا ګز او دا میدان دشمني مه کوئ راشئ قرآن کې غلطي پیش کړئ قرآن کې غلطي وښایئ ستا د یو پاکستان ستا د پاکستان د یو کلي د سپینګیري امي بوډا هغه قرآن هغه یو چیلنج دی چې پوره یورپ د هغوی د مقابلې نه عاجز دی دې آیات څه ودرولم ته چا ورښودی چې یو کس به راځي دغسې کال 1400 کاله مخکې ویل ښځې ته مې اواز وکړو ته راسې ویل ټوله قصه مې ورته تېره کړه وایي ښځې ته ما ویل چې ده ته مونږ چا ورښودو ګره ځان نه زول کړی دی هغه هم په سوچ کې زه هم په سوچ کې ما ورته ویل ښځې څه کوو ویل ما ته وایي که تا څه کېږي زه خو مسلمانۍ کوم او ما ورته ښځې صبر وکړه ښځه مې د ځان سره کړله یو عالم ته راغلم ما ورته ویل مولانا صاحب مفتي صاحب ما د قرآن حقانیت کتلی دی ما د محمد رسول الله د صداقت دلیل وکتلو ما د قرآن د حقانیت دلیل مشاهده وکړله مونږ ته کلمه ووایه چې مسلمانان شو دا قرآن تر نن پورې مونږ دنیا والا ته ورښایو دا د رسول الله د نبوت معجزه ده صرف بیانوی نه ښایو ورته نمبر 3 تاسو ګورئ نبي راځي د دې دپاره هغه د الله نه دین اخلي بندګانو ته ورکوي تاسو ګورئ د انبیاو په دغه سلسله کې زه خبره مختصر کوم موږ د شورانه د انبیاو په دغه سلسله کې تاسو وګورئ د یو پیغمبر دین په دې وخت کې محفوظ نشته دی تاسو ورسئ عیسایانو سره دین نشته دی هغوی خپل کوډه دین جوړوي دې وخت کې پوپانو ته ورشي کال کې یو ځل څوک 2 ځل څوک میاشت په میاشت څوک جمعه په جمعه د خپلو ګناهونو لست یې جوړ کړی دا خطا نه شوي دا شوي ده دا شوي ده هغه ورته وایي دومره پیس جرمانه جمع کا بس معاف دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قرآن د دې لپاره دې باره کې راغلی و هغه خدایي اختیارات یې په خپله په لاسونو کې اخیستي دي روان دي هغوی د انبیا علیهم السلام په شریعتونو کې 3 خبرې اتفاقي وي د الله وحدانیت توحید د انبیاو رسالت نمبر 3 قیامت عیسایانو په تسلیث سره توحید وړاو کو د منځ نه لرې کو په ابنیت سره رسالت عقیده تباه کړله او د کفارې په عقیده سره چې عیسی علیه السلام مصلوبه شوی دی نعوذ بالله پانسي شوی دی زمونږ طرف نه کفاره ده کړې مونږ کار څه کوو مونږ به جنت ته ځو د قیامت ورځ خو د جزا او د سزا ورځ د هغې بنیاد دلته وویستو دین د یو سره نشته دی تاسو راشئ مسلمانان دي نن مونږ دنیا ته په چلنج سره وایو د محمد رسول الله سره عبادات مونږ سره نه دي محفوظ د محمد رسول الله عادات هم مونږ سره محفوظ دي زمونږ کتابونه دومره پورې به سندونو سره محفوظ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسکراهټ څنګه کوو ابه ګرځېدو څنګه ابه سملاستو څنګه ابه خوراک څښاک څنګه کوو هغه به جهاد څنګه کوو هغه به تبلیغ څنګه کوو هغه به درس و تدریس څنګه کوو هغه به قرآن تلاوت څنګه کوو هغه پیغمبر به کافر ته دعوت څنګه ورکوو هغه پیغمبر به د کور زندگی څنګه تیروله هغه سل خرڅول به څنګه کول تر ژوند او زندګۍ په هر میدان هر یو څیز د الله د پیغمبر محفوظ دی الحمدلله یو تبلیغي ملګری راغلی و عرب اماراتونه زما وړې دورې کالو د خپله کیسه کوله توجه غواړم ویل ما تبلیغ والا څه 4 میاشتې لګولې وي نو ویل تبلیغیان ښه خلک وي الله تعالی دې دغه قافله آباد ساتي ویل ما به دا کتو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ژوند او زندګي د خپلولو کوشش مې کوو نبي علیه السلام به ګرځېدو څنګه هغه نقشه شته دی ویل ما به لمازدیګر مشق کوو چې هغسې وګرځم ویل یو هندو ټیچر مو خواته کورو بله ورځ راپسې راغی ته لږ راشه ویل هغه هندو ټیچر مې بوتلم مور یې هنده وه ما ته وایي بچه ته چې هغه لرې ګرځي هغسې لږ نږدې وګرځه چې زه دې نږدې نه وګورم ویل نږدې نه وکتم بیا ما ته وایي ته چې ته ګرځې هره ورځ مازدیګر زه تا صحیح کوم ما ته ډېر خوند راکړی ستا راګرځېدل وایي ما ته وایي چې بچه ته را ولې دغسې ګرځي خپل چال باندې چلن ولې نه کوې ویل ما ورته ویل ابۍ زاره مونږ زمونږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګرځېدو طریقه به ما نه خو هغه پورې نه راځي زه خو صرف مشق کوم ویل دا خبره چې واورېدله هغه زما هندو ټیچر د هغې هنده وه مور هغه بوډۍ په هغه ځای باندې کلمه وویله مسلمانان شو اعلان یې وکړو د کوم پیغمبر ګرځېدل څومره ښایسته دي چال چلن څومره ښایسته دی د هغې رفتار دومره ښایسته دی د هغه پیغمبر دین او شریعت به څومره ښایسته دي ای ځوانانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ښایسته دي دا خپل کوي
موږ د محبت دعوې کوو لیکن سنتو ته هم چوټي ورکړې ده. راځئ چې نن په دې ذکر اعظم وکړو د محمد رسول الله سنت به خپلو انشاءالله العزیز ټول ووایو انشاءالله. څلورم نمبر تاسو ګورئ یو پیغمبر چې راشي په دې د ایمان راوړی په ده پسې بل پیغمبر راشي په هغه ایمان رانوړی بیا کافر کېږي. یهودو په موسی علیه السلام ایمان راوړو، عیسی علیه السلام راغی ایمان یې رانوړو، کفر یې وکړو، کافران شو، مردود شو. عیسایانو په عیسی علیه السلام ایمان راوړو، د هغې نه پس محمد رسول الله راغی ایمان یې رانوړو، په هغې کافر شو، مردود شو. دنیا د انبیاء په دغه سلسله کې صرف یو پیغمبر ملاویږي محمد رسول الله چې قرآن اعلان کوي ولکن رسول الله و خاتم النبیین. هغه پیغمبر اعلان کوي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. هغه پیغمبر اعلان کوي ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. نبوت او رسالت په ما سره الله ختم کو، ما نه وروسته نه بل نبي شته نه بل رسول شته. وی فرمایل انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. زه عاقب ما عاقب هغه چاته وایي چې هغه نه وروسته بل نبي دی. وی فرمایل زه اخرنی نبي، تاسو اخرنی امت، ما نه وروسته بل نبي نشته دی، تاسو نه وروسته بل نبوت نشته دی. څلور خبرې مونږ بیا ومنتلې. دنیا کې عالمگیر پیغمبر د انبیاو په سلسله کې څوک دی؟ وایي چې څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د انبیاو په دغه سلسله کې چې هر پیغمبر ته الله معجزات ورکړي وو، مونږ د ټولو هغه بیانولی شو، لیکن دنیا ته د یو پیغمبر معجزه ښودی نه شو سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې د قرآن نه. قرآن زنده معجزه ده نه، مونږ دنیا ته ورښایو. دریم نمبر آسماني شریعتونو کې صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت دی، اسلام چې دا مونږ سره محفوظ دی. څلورم نمبر محمد رسول الله اخرنی نبی دی. دا سلسله په هغه سره الله ختمه کړې ده، د نبوت دروازې بنده کړې ده. د دې وجې نه مونږ به د هغه چا ګرېوانونو ته لاس وراچو، د هغه مخنیوی به کوو څوک چې د ختم نبوت په تاج باندې حمله کوي. هغوی ته د ناموس رسالت دشمنانو ته د ختم نبوت دشمنانو ته وایو قرار کړئ د محمد رسول الله په تاج د ختم نبوت باندې د حملې کوشش هم کوو. مسلمانان ځوانان بیدار دي الحمدلله. دا قوم اعلان کوي موږ د ابوبکر صدیق روحاني بچیو، موږ مرتدین انجام ته رسولی شو، موږ د محمد ابن مسلمه روحاني بچیو، موږ د ګستاخانو سرونه د هغوی د بدنونو نه کټ کولی شو، موږ د عمیر ابن عدي روحاني بچیو، موږ د ګستاخانو په وینې کې خپلې تورې سرې کولی شو، موږ د عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه روحاني بچیو، موږ د ابو رافع په شان ګستاخان په خپلو تورو سره دوه ټوکړې کولی شو، موږ د ابو مسلم خولاني روحاني بچیو، موږ د کذابینو ورونه د هغوی لمبو ته هرکلی ویلی شو، موږ د امام مولا انور شاه کشمیري روحاني بچیو، موږ عدالتونو کې د قادیانانو دجل ښکاره کولی شو، موږ د امیر شریعت مولا سعید الله شاه بخاري روحاني بچیو. الحمدلله موږ د ختم نبوت د رسول الله د عزت د حفاظت دپاره تحریکات چلولی شو، موږ د مولا غلام غوث هزاروي روحاني بچیو، موږ د رسول الله د عزت دپاره بچه په بستر مرګ باندې پرېښودی شو، موږ د مولا سید یوسف بن نوري بچیو، موږ د رسول الله د عزت دپاره کفنونه د ځان سره حاضرولی شو، موږ د مفکر اسلام مفتی محمود روحاني بچیو، موږ قادیانیان په دغه اسمبلو کې انجام ته رسولی شو، موږ د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن روحاني بچیو، موږ د ختم نبوت د اسلام د هرې قلعې حفاظت کولی شو. کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله. د دې وجې محترمو زمونږ دغه د سیرت اجتماع مونږ تاسو ته سبق راکړي چې د رسول الله سیرت خپل کو خپلو به انشاءالله. تیر سیرت پروګرام کې ما ویلي وو، راځئ یو ځل به بیا درته ووایم د سیرت تقاضا دا ده چې د رسول الله سیرت خپل کړو. د هغې لپاره ضروري ده اخري خبره کوم ځوانانو مشرانو خپلو کورونو ته د سیرت کتابونه راوړئ. محمد رسول الله په نوم د میاں صاحب کتاب دی، زبردست کتاب دی، مختصر. هغه دې پیدا نه کړو بازار کې سیرت مصطفیٰ په نوم بل کتاب دی 3 جلدو کې، هغه پیدا کړه. که هغه هم دې پیدا نه کړو ټولو مکتبو کې ملاویږي ورشه. اسوه رسول د مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله ډاکټر عبدالحی صاحب د هغه کتاب دی. سنت حبیب په نوم پښتو کې یو آسان کتاب ملګ تبلیغي جماعت والے په کور کې د بظاهرو تعلیم کوي، یو 10 منټه د دې نه موږ مولانا مفتی وسیم الله قریشي صاحب حافظه الله مانه مخکې تاسو ته خبرو د بچو د تربیت موږ د بچو نه ګیله کوو که نه، بچی نشیان شو، بچی بدماشان شو، بچی نافرمانه شو، ته سوچو چې ستا د بچي په تربیت څومره توجه ورکړي، ته خو په موبایل باندې قلارې. ته د هغه یو عالم لیکلی دي
وایي زه یو یورپي ملک کې سکول ته ورغلم یو بچی مې راپاسو ته به څه جوړېږي پایلټ بل راپاسو څه به جوړېږي انجینیر بل مې راپاسو یو خبره کول یو راپاسېدو بچی ما ورته ویل بچی څه به جوړېږي ویل صحابي به جوړېږي به ما معلومات وکړل دا څوک دی صحابي خو څوک به عمل سره نشي منظور کېدی خو د الله انتخاب و ویل معلومات چې مې وکړل د هغه بچي په کور کې د صحابه کرامو دومره ډېرې تبصرې کېدې دومره ډېرې تذکرې کېدې چې هغه ماشوم په نور څه خو نه پوهېدو لیکن دغه عقیده ته جوړ شوی چې زه به صحابي جوړېږم نو خپلو کورونو کې کم از کم لس منټه به کوو که نه انشاءالله کوو به دا راسره د چا وعده ده چې کم از کم که پوره کال نه دا 3 مهینې به مونږ د سیرت د کتاب نه لس منټه کوو انشاءالله الله سره اوچت کړي او تاسو ځوانانو ته وایم په دا میډیا باندې ځان وساتئ هر څوک مه ګورئ نن قادیانیان لګیا دي منکرین حدیث لګیا دي دا ټول لګیا دي الحمدلله زمونږ ټیم هم پرې لګیا دی ښه فعال کار کوي قادیانیانو په خلاف کنیډا کې یو 3 هلکان دلته یو مفتي صاحب رابطه وکړله د ګلګیت نه ویل 3 کسان یې زموږ قادیانیان کړي دي اوس هغوی موږ سره انلاین مناظره وکړي زموږ ورسره بحث وشولو یو مناظره چې نیمه ګنټه 40 منټ بحث وکړو وتښتېدو بل راغی هغه هم وتښتېدو لږ څلورم مناظره هم اخره کې وتښتېدو هغه 3 ځوانانو په اخره کې کلمو ویلو مسلمانان شول الحمدلله دغسې 5مه شپږمه مناظره میډیا پلیټفارم باندې خپل علما وپېژنئ د غلطو خلکو نه ځان وساتئ مونږ خلک ګمراه دي چې خدای عقل راکړ نو دین خو عقل په بنیاد نشي پېژندلی دلته منکرین حدیث دا دویمه شپه زه ټیک ټاک لایو کې راغلم دیو ټول یو ځای شو انکاري حدیث په عنوان باندې زما په دغه شپه درس وشولو بیا ما سوال جواب نشي څغستو دلته منکرین حدیث زور ورکو او په لایو راغی نو هلکه لایو هم خو د ټیک ټاک هم د فیسبوک په شانتي ویب دی که نه دا خو د یوټیوب په شانتي ویب دی په دې راتلل کفر نه دی ها وقدوهم كل مرصد دم تر قرآن حکم دی په هغه مورچه ورته کېنئ مقابله یې وکئ که ته جنګي میدان کې راتللی الحمدلله هلته مجاهدین اسلام تاسو مقابله کړې ده که ته بحث او د دلیل په بنیاد کې راتللی هلته مونږ تا ته په مورچه کې ناست و هغه هم درته خالي نه دی افریقې هغه محاذ ته که د فیسبوک باندې راتللی ته که د میډیا په هر شکل کې راتللی مونږ هلته ناست یو دا سوچ مه کوه چې ته به پروپیګنډې وکړې ته به زمونږ د بدنامولو کوشش وکړې زر پیرې د بدنامولو کوشش وکړه انشاءالله ستا د ذلت په منصوبو کې به الله مونږ ته عزت راکوي هلته به مونږ سره خرو کېږو په هر محاذ به درته ناست یو ستا مخنیوی به کوو د اسلام د مقدمې به په هر صورت حفاظت کوو انشاءالله العزیز د سنجیده علماو ته یم ورسوي د خپلو خلکو د خیر اسلام مونږ نه ورځو څوک به ورځي هلته دا خو د دشمن پروپیګنډه ده زمونږ بعضې خلک هم پکې ګرفتار شو زما تصویر یې راغسې هله ګیم کوي بدبخته ګیم نه دی د رسول الله د حدیثو جنګ مې کوو هلته باز واوره زما هلته که په میډیا باندې ورتلل د رسول الله د عزت جنګ کول دا جرم یې بیا راته ته ووایه ته ولې د دشمن په پروپیګنډه کې راغلی هغه زمونږ خلاف نشي کولی تا ټیشو پیپر په شانتې تا استعمال کړي سبا ته دې ګزار کړي ته سوچ وکړه چې ته په خپل هم څه نشې کولی ته د اهل حق د محاذ د مجاهدینو مخې ته راغللې ته چې پیغمبر علیه السلام تر قیامت په ورځ ورسې ته به په کومو سترګو مخامخ کېږي خپله مې د ښځو غوندې بنګړي اچولې و نه شوم راوتلی ما هلته د الله پیغمبر ستا دفاع نه شوه کولی کم خلک چې په میدان عمل کې خپل سرونه تلي کېښي وو ما صرف بدبختي مې و دغه خلکو د بدنامولو کوشش مې کړی زر پیرې هزار منصوبې جوړې کړي انشاءالله ستاسو د ذلت په منصوبو کې به الله مونږ ته عزت راکوي مونږ به د دین دفاع کوو په میډیا به هم کوو په عملي میدان کې به هم کوو ستاسو مخنیوی به کوو ستاسو لپاره به د سر درد جوړېږو انشاءالله په هر محاذ به دې تحقق کوو دا ذهن کې باندې چې ته به د رسول الله امت ګمراه کوې ته به د رسول الله د حدیثو نه خلک متنفره کوې کله به صحیح دین ته مشکوک ګرځې اهل حق علما به خاموش شي کله نشي کېدلی کله چې قادیانۍ هم راپاڅېدلی وو په قرآن کې د تحریف معنوي کوشش کوو د امت حقاني علما ولاړو مقابله یې کړې وه نن د هغه حقاني علماو روحاني بچي ژوندي دي تم که نن یو ځل راپاسې د قرآن په معنی باندې د حملې کوشش کې انشاءالله د سرونو په مقابله کې د سرونو په بدل کې به ستا مخنیوی کوو ستا دغه منصوبه به ناکامه کوو انشاءالله کوو به انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت بخپلو انشاءالله العزیز خپلو به انشاءالله الله رب ذوالجلال دی زموږ دغه اجتماع په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي واخر دعوانا